بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله دا ملګری لګیا دی د همدرد انسانیت تنظیم او استعمال شوي کمې ګولۍ دوايانې چې موږ ته د کورون نه میلاو شوي وي نو هغه چې دی په هغې کې اوس چې دی چیک اپ کېږي چې کم د کار دی او کم بېکاره دی او کم اکسپایر دی یا خرابې دي. نو زیات تر خلکو سره په کورونو کې هغه ګولۍ او دوايانې پرتې دي چې هغه هسې خرابې شوې لکه خرابې شوي دي. او نو د بل مسلمان دپاره که چېرته دا په ټایم باندې استعمال شوی نو دا به خلکو په کار راغلی و. نو دا زموږ سره اوس دا فارماسیسټ ناست دی صدیق بای. صدیق بای دې باره کې به ستاسو څه خبرې څه به خیال وي؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو ټولو عوام ته لکه دا خو زموږ اولنی کیمپ دی را روان چې مونږ کوم بل کیمپ لګو نو زما ټولو عوام ته دا خواست دی چې کوم کور کې داسې میډیسن پراته چې هغه د استعمال نه سوای چې هغه د الله په لاره کې ورکړي او د خلکو په کار راشي ضایع کېږي ایکسپایر کېږي. بلکل. دا زمونږ چې دی نایب صدر علي رحمان صاحب دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. زموږ خو دا خیال دی چې څنګه دا اولنی کیمپ دی او دې له داسې قسمه تیاري شروع ده انشاءالله موږ به کوشش نور هم کوو نور داسې ملګري چې کله دا ویډیو وګوري یا نور زموږ داسې سره میلاویږي زموږ دا کیمپ نه که متاثره شي نو انشاءالله تعالی نور به موږ له داسې قسمه ادوات راکړي چې د دې خلکو په کار راشي. او اوس بیا ملګري لګیا دي ډاکټر قیصر صاحب دی دا نور صدیق صاحب دی دې کې چې کوم ایکسپایر دی یا هغه دی هغه به چې موږ لرکو او صحیح څیزونه به دې خلکو ته ورکو. ماشاءالله ډېره مهرباني. دا مختلف استعمال شوي ګولۍ دوايانې چې هغه موږ ته دې خلکو چې راکړې وې نو دا اوس د دې ترتیب هم ورکوي او دې چیک اپ هم کېږي. دا زموږ سره ډاکټر قیصر چلډرن سپیشلیسټ دی ناست دی. دوی نه به څه تپوس وکړو. ډاکټر صاحب څنګه جی کیمپ روان دی سبا به انشاءالله دا کیمپ کوو. زه خو ټولو ته وایم چې ټول پکې شرکت وکړي او دا کیمپ لکه کامیاب کړي. او بل دا څنګه چې صدیق وایي دا اولنی کیمپ دی نو داسې به چې دا وشي او خلک یې ویني نو نور به هم انسپایر شي نور کسان به هم دې له بیا ډېر کوشش نه کوي که نه. او دا ډونیشن خو زیاتره داسې ډونیشن دی چې کورونه خلکو ورکوي په خپل رضا دپاره او په خپل دغه دپاره چې د چا په کار راشي. ځکه چې زموږ ډېرو کورونو کې داسې چې ګولۍ هسې ضایع شي لکه ډېر وختونه پرتې ضایع شي او وخت یې تېر شي هسې چا په کار رانه شي. نو دا زموږ د دې ملګرو یو آیډیا وه چې دغه شانتې لکه ګولۍ پرتې او په کار نه راځي نو چې دا موږ راجمع کړو د چا په کار یې راولو. دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده. انشاءالله سبا کیمپ دی او نور ملګرو ته هم وایي چې لکه څومره زیات شرکت کولی شي او څومره ډونیشن کولی شي ودې کړو. انشاءالله ډېره مهرباني ډېره مننه. انشاءالله داسې کارونه به مونږ نور هم مزید جاري ساتو. او دا چې کوم مونږ سره چې دی میډیکل ریپانو یا کوم خیر حضراتو هغه ډونیشن کړو دا هغه دغه دی او دا کم استعمال شوي ګولۍ دوايانې دي هغه دي. دا داسې ګولۍ دوايانې دي چې مونږ ته خلکو لکه راکړي دي او مونږ بیا هم د خلکو نه دا دغه ساتو چې هغه به زموږ سره هم دغه شانتې خپل تعاون او دغه جاري ساتي. مونږ به د صدر صاحب نه تپوس وکړو چې د خلکو کیمپ په باره کې څومره میډیسن راجمع کړي دي او دې کې زموږ سره میډیکل ریپ ملګرو څومره تعاون کړی دی هغه تاسو وینئ. صدر صاحب څه ویل غواړئ د دې باره کې؟ ښه ډېره مننه ډېره شکریه. زه د ټولو ملګرو د ټولو تعاون کوونکو خلکو زه ډېره شکریه ادا کوم چې هغو زموږ سره په دې فری میډیکل کیمپ کې چې دی خپل تعاون وکړو او د هغې خلکو هم شکریه ادا کوم چې په کورونو کې ورسره دا دومره ګولۍ دوايانې دا استعمال شوي چې کومې ګولۍ دوايانې دا ورسره پرتې وي او دا یې مونږ ته راکړې او انشاءالله دا به مونږ چې دی د خلکو په استعمال کې به راولو. ځکه چې د هغو سره به دا ګولۍ دوايانې چې دا په کورونو کې خرابېدل یا به اکسپایر کېدل نو د هغې نه ښه دا ده چې
دی مونږ له راکړي یا چې دی نو خپل ګاونډ کې چاله داسې ورکړي چې هغه په ضرورت کې راشي او استعمال کړي نو هغه به چې دی د هغو ته به د دې ثواب میلاو شي او د دې اجر به ورته میلاو شي نو زه نور هم داسې امید ساتم چې خلک به زموږ سره خپل داسې تعاون جاري ساتي ځکه چې دا داسې غټ کارونه یا داسې سوشل اکټیویټیز چې دا بغیر د خلکو د تعاون نه بغیر نه کېږي نو انشاءالله موږ خپل دا کارونه دغه شانتي جاري ساتو او زما نور خلکو ته هم دغه شانتي میسج دی چې هغه هم داسې اکټیویټیز جاري ساتي چې خلکو ته پکې فایده رسي ستاسو مطلب دا دی چې نورې علاقې دي رنگمالا گنبد میرا یا داسې نور لنډیکس بنگلادیش دې کې هم دا ینګ نوجوانان چې دي څنګه چې زموږ سره دا ناست دي تاسو یې نه په سکرین باندې دو د دې اکټیویټیز نه متاثر شي او داسې په خپلې محلو کې داسې تنظیمونه جوړ کړي او چې خلکو ته د هغې نه فایده ورسي او جی او ډېره مننه صدر صاحب ډېره مننه